مون خبره کړې و دا په دې سبق کې لفظ دی د بقره، بقرتون، غوا، پیژنې غوا. نو یو د قرآن پاک الفاظ دي، یو مثال دی او یو روح دی. روح ته کوزیدل غواړي په قرآن پاک باندې د پوهېدو دپاره د قرآن پاک روح ته کوزیدل دي چې یاره مونږ په روح باندې پوه شو چې الله پاک مونږ ته څه فرمایي. یو داسې ده لکه مثال په طور باندې د دې انسان د سمېدو دپاره لکه اوس دی مثال او دې ته زه نصیحت کوم، دې ته زه یم چې هلکه مړه د ځان نه دې داسې خر جوړ کړی دی. اوس ما ته وایي چې بابو کم خر، او دا چې ما د کم خر یاد کړو دا سپین خر دی او که دا تور خر دی، او دا چې ما د کم خر یاد کړو دا بوډا خر دی ما ته ووایي که ځوان خر دی راته ووایي. اوس پوه شوې خبره؟ او دا قسم او ښه دا چې ما د کم خر یاد کړو دا کم یو هغه ځنګلي خر او که نه دا دلته چې دا مزدوري کوي دا خر یادوي. نو دا اوس د زما د دې خبرې نه مذاق جوړ کړو. ما دته په اصل کې خر نه وویلې، خو په دې کې څه کارونه داسې وو چې د هغې دپاره ما لفظ استعمال کړو چې د ځان نه دا خرطوب وباسه. د زما دا خبرې نه جوړ کړو مذاق. اوس ما راته وویل د ځان نه خرطوب وباسه، خو دا یوازې خرطوب ایستل نه دي، د خرطوب ویستو سره سره په دې کې صفات دي چې هغه انسان ته بیا رادل نشي. کله چې دا بیکاره خویونه وځي نو د دې نه پس چې کوم دی په انسان کې مسلمات والا خویونه رادل نشي، په دې کې خرابتیا والا خویونه د ده نه وځي او فایدې والا خویونه ورته رادل نشي. نو اوس په مثال پوه شوئ؟ دا ما تاسو ته درکړو په هر مثال چې دا هم دغه شانتې خبره شوې ده. یو لفظ الله پاک ذکر کړی دی او دوی د هغه لفظ نه مذاق جوړ کړو او زمونږ دا خلک جوړوي. اوس په دغه بیا راشم دیني معاملې نه. ګورئ ملګرو، برکت علي صاحب وایي چې د قرآن کې بقرتون کم ټکی راغلی دی د سورة البقره د قرآن پاک د دویم سورت دی. اول سورت سورة الفاتحه ده او دویم سورت چې کم دی بقرتون سورة البقره. په دې کې وَإِذْ قَالَ موسى لقومه یا قوم ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، دا ټکی دلته راغلی دی. نه برکت علي صاحب وایي بقرتون عربی کې بقره عربی کې وایي غوا ته. نه دا د صورت کې د غوا یو ذکر راغلی دی په دې رکو کې چې بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام وویل چې تاسو د خدای حکم سره یو غوا علاده کړئ. نه هغې پکې کیسې را شروع کړي چې څنګه غوا وي، څنګه وي، څنګه نه وي، دا وغیره. هغه تفصیل خدای پاک کړی دی. د هغه اعتبار سره د دې صورت نوم سورة البقره دی. نو زمونږ دلته یو سوال برکت علي صاحب نه دا دی چې اول مونږ د بقرې تفصیل کې وځو چې قرآن دا صورتونو دا کم نمونه دي چې دا سورة البقره دی، دا سوره آل عمران دی. دی هم ورته وایي چې دا سوره فاتحه ده، سوره بقره ده، سوره آل عمران دی. مونږ ته د قرآن کې یو آیت وښوي ځکه د دیو دعوه ده چې مونږ هر څه صرف کتاب الله نه منو. اوس په کتاب الله کې کم ځای کې موجود دي چې دې صورت ته تاسو سورة الفاتحه ووایئ، ځکه پکار ده چې خدای خو ورته ویلي وي که نه، او یا کم ځای کې الله ویلي دي چې دې صورت ته تاسو سورة البقره ووایئ، په کم ځای کې الله ویلي دي چې دې صورت ته تاسو سوره آل عمران ووایئ، سوره نساء ووایئ، سوره مائده، سوره انعام وغیره. که برکت علي صاحب مونږ ته دا آیتونه نشي ښودلی چې کوم آیتونو کې د دې صورتونو نومونه دي، نه دا بیا برکت علي صاحب قرآن خبره نه ده منلې، یو بل ځای نه دا خبره دې راغستې ده. او د برکت علي صاحب دا ټوله دعوه خرابه شوله چې هغه کوي چې مونږ صرف کتاب الله منو، ځکه دا خو کتاب الله کې نه دی بیان چې دې صورت ته تاسو سوره بقره ووایئ، دې ته سوره مائده ووایئ، دې ته سوره مجادله ووایئ، دې ته سوره زمر ووایئ. کوي نه د دیو خبر دعوه صحیح ده او که نه وي نه تاسو ته سوال وکړئ چې دا صورتونو نومونه تاسو دې ته ولې داسې وایئ. الله ورته کم ځای کې ویلي دي، کم آیت کې الله ویلي دي چې دې ته دا صورت نومونه واخلئ. ناول خو زمونږ یو دا سوال دی. دویم برکت علي صاحب ساده مسلمانانو تاسو ته دا وایي چې دلته بقرې نه مراد غوا نه ده، هغه وایي چې دلته د غوا صفات مراد دي، غوا نه ده مراد. یعنی وَإِذْ قَالَ موسى وی هغه وخت رعایت کوي چې کله موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته وویل یا قوم ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، چې خدای پاک تاسو ته حکم درکړی دی. لکه مونږ یې ترجمه کوو نو مونږ به وایو چې خدای حکم درکړی دی چې تاسو تذبحوا یعنی ذبح کوئ بقره یو غوا. خو برکت علي صاحب وایي دلته غوا نه دی، دلته د غوا صفات دي. تذبحوا د غوا د صفات لکه څه شی، یعنی موسی علیه السلام قوم ته وویل
چې تاسو بني اسرائیلیانو تاسو لاړ شئ د غوا صفات راونیسئ چې هغه ذبح کوي. لکه څه شی غوا صفات څه ته وایي؟ لکه غوا آواز کوي با. نه دا با بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام ویل چې لاړ شئ بني اسرائیلو تاسو دا با دا راونیسئ چې دا ذبح کو. یو دا د غوا صفت شو. بیا غوا په څلورو خپو باندې یعنی دوه خپې دوه لاسونو باندې ولاړ یو شی دی، ځکه ځناور خو ورته نشو ویلی کنه، خو برکت علي صاحب مفسر صاحب بیان کړو چې صفات دي. اوس د څلورو یعنی د دوه خپو د دوه لاسونو څه شی به رانیسو او هغه به حلالو. نه بني اسرائیلي واقعیتا په دې کې ناکام شو. هغې ته دا سوالات ځکه چې کم دی کنه مخته راغلو چې څلورو شیزونو والا خو ډېر شیانو، بقره هم وه او مگرمچ هم څلور خپې دي، غوا هم وه، ډېر ځناور دي چې هغې څلور خپې وي. نه بني اسرائیلیانو خو جایز سوالونه کړي. دا د برکت علي صاحب تشریح روانه ده. ګوره ځکه بني اسرائیل خو وایي چې موسی علیه السلام دا دې په کم غم واړولو، دا خو د غوا صفات دي. نه دا صفات خو په هر څلورو ځناورو کې موجود دي. نو بیا د غوا یو صفت دی واښه خوړل. نه بني اسرائیل نور کا هغه شو پکې کنفیوز شو چې هلکه واښه خو دا ډېر ځناور دي، ځنګلي ځناور دي، هاربیورز دي چې هغه ټول واښه خوري، جوګالي کوي. نه بني اسرائیلیانو پکې دا صفات کتل. نه بني اسرائیلیان اخوا دې خوا ټول ځنګلونو کې ګرځېدو چې خدای دا کم ځناور دی، دا په کم جنجال او خدای واړولو. بیا د غوا یو صفت دی غټه خېټه. غټه خېټه چې هغه دواړه طرف ته وتی وي، یو طرف ته هم وتی وي بل طرف ته هم وتی وي. نه دا خو ګوره د راینوسیرس هم ډېره غټه خېټه ده، د هیپو هم غټه خېټه ده. نه بني اسرائیلیانو موسی علیه السلام ته ویل چې دا خدای کم ځناور نه ویلی دي، ځکه دا غټه خېټه خو د ډېرو ځناورو صفت دی. اوس دې کې کم دی، جنګلي ګدا هم غټه خېټه لري، او دا چې کم دا نور داسې جنګلي بهنسه وي هغه هم دی، زیبرا دی، څه بلا ده. نه ګوره برکت علي درته دا وایي چې بني اسرائیلیانو کې دا د غوا صفتونه وو. لکه بني غوا کې څه صفت دی؟ لکۍ ده. نه بني اسرائیلیان انسانان نه وو، هغې ټولو با یې کول. یعنی موسی علیه السلام چې چاته راغلی و، برکت علي صاحب مفسر القرآن علامه زمان غزالی دوران په نسب باندې بني اسرائیلیان انسانان نه وو. موسی علیه السلام د غوا داسې خلکو ته خدای را لېږلی چې هغه د غوا په صفاتو باندې وو، د هغې لکۍ وې. د ډاروین دا تیوري ګوره مفسر صاحب داسې دقیق نکات ورته هغه کوي. د ډاروین تیوري ورته ثابته کړه ایولوشن د غوا لکیو نه وغیره وغیره. یعنی بني اسرائیلیان تاسو که دا وایي چې بني اسرائیلیان داسې یو چې سترګې وي، نه غلطه خبره ده. د غوا په شان د سترګې وي. بني اسرائیلیانو خبرې نه کولې، هغوی به کول با یې کول، ځکه د غوا صفات یې و که نه. که تاسو دا وایي چې بني اسرائیلیان په دوه خپو روان و، دا بلکل غلطه ده. فمنهم من يمشي على اربع. قرآن نه مرته آیت راوړو برکت علي صاحب په شانتې دا په څلورو خپو باندې مزل کوونکي وو. د غوا صفات څلورو خپو باندې دی که نه. او که تاسو وایي چې بني اسرائیلیان به داسې غول به کول، نه غول یې نه کول. برکت علي صاحب وایي هغې سوپې کولې، ځکه د غوا صفت ته سوپې کول، نه هغې سوپې کولې. او د بني اسرائیلیان دا د بني اسرائیلیانو کې ټول نران نه وو، ځکه غوا خو مؤنث دی که نه، خو پی ورکوي. نه ټول بني اسرائیلیان مؤنث وو، هغه غوا و که نه، غوا بقره مراد دی که نه. نه غواګانې وې ټولې بني اسرائیلیانو کې، نر سړی نه و، هغه ټولې غواګانې وې. نه غوا ښځه وي، هغه پی ورکوي. او تاسو که دا وایي چې بني اسرائیلیانو پسې خصیتین و، هم دا غلطه خبره ده. خصیتین خو په نرانو پسې وي، د هغې پسې غولینځې وې، غولینځې څلور غولینځې وې، او بني اسرائیلیانو به تشې امتیازې نه کولې. دا تاسو غلطې خبرې اورېدلې دي، مفسرین درته بالکل غلط ویلي. برکت علي صاحب محترم د دې تشریح چې کومه کړې ده، هغه تشریح مطابق بني اسرائیلیانو ته به لاندې یهودیانو ته به خلک ناستو، فرعونیان، او هغې به ترې لشل کول، د غولینځې نه به لشل کول، ځکه دا خو دی غوا صفت دی. همدغه شانتې بني اسرائیلیانو که تاسو دا خیال وي چې هغې منو سلوا خوړلې ده، لکه موسی علیه السلام ته یې ویلي دي چې موږ ته منو سلوا راوړه، دا هم غلطې خبرې دي. منو سلوا یې نه ده خوړلې، هغې به ځنګلونو کې ګرځېدلو، وحشیانو په څنګه غوا ګرځي، هغې به ګاز پوس خوړل، او بیا به جوګالي کوله. جوګالي لکه غوا چې ځان ته دا واښه خولې ته رانږدې کړي، او بیا هغې باندې هغه شخوند وایي، دا شخوندونه به یې وه، لکه څنګه تاسو ببلګم جویې که نه، لکه دا څنګه جاوله تاسو جویې. نه بني اسرائیلیانو داسې جوګالیانې کولې. همدغه شانتې د غوا چې څومره نور ډېر قیمتي صفات دي، لکه غوا یو بېوقوفه ځناور دی. نه د برکت علي صاحب مراد دا دی چې دا ټول بني اسرائیلیان ځکه بېوقوفه وو که نه. او غوا چې کم دی همدغه شانتې بیا بلار به شي، بچي راوړي،
سخی چې ورته وای نه دغه شانتي بني اسرائیلیان بم بلار بدل د غوا صفت ته کنه بلار بدل او دغه شانته ټولې خبرې چې کوم په صفاتو کې غوا سره راځي برکت علي صاحب د دې تشریح دا کړی ده چې د دې آیتونو دا مراد دی. اوس تاسو په خپل باندې انصاف وکړئ. مونږ وایو نه موسی علیه السلام انسانانو ته خدای را لګلو، بني اسرائیل باندې ظلم کېدو، فرعون والو ټکولو، فرعون قتل کولو. خدای په قرآن کې بار بار وایي یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خدای پاک ورته وایي چې فرعون ظالم په دې بني اسرائیلیانو باندې به ظلم کولو. بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام بچی او د هغې نسل دی. دا برکت علي صاحب راغلی دی وایي نه مونږ نه دی الله منو. الله د قرآن کې لګیا وي چې بني اسرائیل یو قوم او انسانانو. برکت علي صاحب وایي والله کې در سره ومنم الله. برکت علي صاحب خو مونږ مفسرین خو پرېږده هغه الله سره هم دا خبره نه مني. هغه وایي د دې مراد الله ته هم پته نشته د دې مراد د غوا صفتونه دي. اوس فیصله تاسو وکړئ. قرآن کې بار بار د بني اسرائیل او د موسی علیه السلام تذکره خدای کړې ده چې دا یو قوم موسی علیه السلام هارون علیه السلام ورته راغلي وو او دای د الله بندګۍ طرف ته راغلي وو، د فرعون نجات ظلم نه نجات ته راوستي وو او خدای پاک دیو خلکو ته یو ارض مقدس ورکړی و، د انسانانو شریعت ورته راغلی و، تورات کتاب ورته راغلی و. برکت علي صاحب وایي چې خدای دې لګیا وي والله کې را سره ومني. هغه وایي دا غوا په صفاتو باندې خلک. اوس به زمونږ د ملګري په ساده الفاظو کې په دې تشریح باندې پوه وي چې مفسرین څه وایي او برکت علي صاحب او دیو ته به دا اسانه وي چې د مفسرینو ومنو که د برکت علي صاحب ومنو. که تاسو د برکت علي صاحب منئ نو ګوره بیا خدای ظالم نه دی چې بني اسرائیلیانو غواګانو صفاتو باندې نه چې کم مرګله د برکت علي صاحب خبره مني هغه دې هم نن ځان ته ووایي چې زه هم د غوا په صفت یم، هغه دې پکار دی نن نه با د هغه هم شروع کړي ځکه د غوا صفت خو صرف بني اسرائیلیانو ته نه دی متوجه کنه، دې امت کې خو هم بیا غواګانې وي. نه تاسو بیا مبارک امید ده چې مرګري به پوه شوي. الله دې ژوند کې برکت واچوي. شاه صاحب 11 منټه خبره دې پې وکړه تفصیل سره. سعید صاحب کار یو مرګري سره چې هغه د غوا والا کلیپ یې د هغه ماته راولېږئ پرسنل کې چې دا ورسره ولګو دا شیر کو او تاسې ضروري ده چې داسې یو کلیپ باندې شاه صاحب تفصیل سره خبره کوي مسلمانان به ترې فایده والي او دوی به پوه شي چې دا سړی ګمراه